ګناهونه ورانوي. نو درود شریف ډیر وایي. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په نبی علیه الصلاة والسلام درود شریف ویل ګناهونه داسې ورانوي لکه اور چې یخي اوبه چې اور مړ کړي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یا خط لیکي او یا کتاب لیکي هغې کې دته زما نوم مخې ته راشي او دې زما د نوم سره ولیکي صلی الله علیه وسلم، دا روغ درود شریف ورسره ولیکي. مونږ کمې دا دی چې زمونږ دومره سمې نه راځي نو مونږ د نبی علیه السلام نوم ولیکو او د پاسه پې صرف سواد ولیکو، په دې صلی الله علیه وسلم هم سمې نه راځي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې څوک زما نوم ولیکي او دا درود شریف ورسره ولیکي وی د سو پورې چې دا درود شریف لیکل باقی وي هغې پورې یوه فرشته دله د مغفرت دعاګانې غواړي. درود شریف دا ډیر رزق کې ډیر برکت پیدا کوي، په مال کې برکت پیدا کوي. تاسو خیال کړئ که نه نن سبا د خلقو عذر دا ډیر دی، وی خفه یمه. سړی ورته ولې خفه یې؟ وی اسې بېڅه خفه یم، اسې بېڅه خفه یم. هر سړی اسې بېڅه خفه دی چې څوک درود شریف وی که نه څوک ډیر وی. د دې یوه فایده دا ده چې دی به اسې بېڅه خوشحالي. دا اسې بېڅه خفګان به د ده نه چې کوم سړی درود شریف ډیر وایي. کنی تاسو یې شروع وکئ که تاسو یې برکات ونه لیدل ماته وایي. رزق کې بم برکتي، اولاد کې بم برکتي، کور کې بم برکتي. نو درود شریف دا د ژوند یو معمول وګرځوئ چې سړی یوه پیره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي نو د الله د طرف نه پې 10 رحمتونه را نازل شي. د یوې پیرې د درود شریف ویلو سره ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ او بیا د جمعې په ورځ ډېر وایي. دا د ملایک نبی علیه السلام ته وړي دا درود. نبی علیه السلام وایي څوک زما د قبر خواته ووایي نو زه یې واورم او چې غیبانه وي نو ملایک یې ما ته رارسوي، دا ملایک یې راوړي ما ته. او بل علما وایي چې څوک درود شریف ډیر وایي د ده به الله تله د نیکو درنی دی به هلته په تاوان کې نه خیږي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میدان محشر کې به ما ته د ټولو نه نږدې څوک وي، ما ته به خواته څوک وی چې د چا درود شریف سیوا راوخته هغه به ما سره نږدې. نبی علیه السلام فرمایي لوی لوی اکابر دا وایي ژبې په درود شریف لوندې ساتئ. بس دا د بچو د خپل ژوند یو معمول